زه تاسو ته یم که زما وخته نو زه درته وایم چې زه به مخ را تور کوي په خر مې سور چې د دې خلکو نه خلار شي دا په خر سور کوي مخ ورته تور چې دا تاسو لاړ شئ عدالت شته انټي کرپشن شته نیب شته حکومت زمانه ده حکومت د دې امپورټډ خلکو دی را دي چې ما به راوغواړي ما له دې ثبوت راکړي دا خو د دوی دپاره ښه خبره ده چې زموږ نه دومره هېرېږي چې الیکشن بیا د وګټي ستاسو مخکې دا واده کوم که دا یو خبره رښتیا وخته که نه زه به له نن مې خبره ومنم خاص کر د سوات خلکو ته صافیانو ته سوال کوم منت کوم لاسو ته نشو چې دوه لمبر مرګتیا وکړو پته به یې ولې نه داسې نه چې و د دا یو شی او چې و د پسې د بار نه راوړی نو بیا به یو ایمان ولګي چې خل څوک دی دروغجن څوک دی او ایماندار څوک دی او دیانتدار څوک دی دا د فیسبوک شی نه دی چې په پلستنه کې ناستې او بته چې یو څه وایي انشاءالله تعالی دا ته زه وایم چې څوارلس پارټیانې یو شی او څوارلس پسې د بهر نه راولي نو پته به یې وولي پارټۍ هېڅ اختلافات زه به وایم چې ما له ټکټ راکړه زما اوس که پرس که ما له ایران او یو کارکون لی ور چې زه اختلافات کوم زه خو به لالچ هغه سړی به کوي چې چا لالچ چا لالچ نه وي په ایمان د پي ټي آی خو داسې کسان دي چې مثال یې د تبلیغیانو د پیسې خپلې بشتره خپله ګرځوي روپۍ خپله کوي او زه هغه کارکونانو ته سلام پیش کوم چې درنه نه ځي پیسې ورسره نه موبایل خرڅ څوک وفادار نه دی څوک دیانتدار نه دی څوک د خپلو عوامو سره د خپل ځمکه مطمئن نه دی هغه ته به نه میلیږي او نور د خپله خوښه د عمران خان زما به خیال چې دا موږ د نوجوانان ناست دي او چې خان څه فیصله وکړي ځکه چې هغه وایي جیل زموږ وایي جیل کیدای شي دا نن سبا دا خلک چې د تا ولګېږي د چا به نوکري نه شي د چا به څه کار نه شي زما مرونه دي بیا به هم سینې ته رانږدې کوم هېڅ خبره نه ته زه نفرت نه خورم زه مینه محبت انشاءالله خپلې سینې ته به خلک رانږدي منافقانو خبره ته زه ورته یوازې منافق نه یم کوم سړی چې په چا تهمت لګوي دا تهمت په ما باندې په 2018 کې لګېدلی چا چې لګېدلی هغه الله پاک والا سزا ورکړې ده زه د خپل دنیا دپاره د خپل وډې دپاره د عزت دپاره خپل آخرت نه تباه کوم زما 4 روپۍ په اساسو کې اضافه شوې دا د منافقینو شی دی دا د چا هغه منافقین چې کوم الله ورته وایي د الله رسول ورته وایي زه ورته نه یم چې دی په جهنم کې چې ځي دا 4 ارب په 5 سال کې دی لیکلی دي چې ما 4 روپۍ په 2018 کې ما جمع کړي زه ورته دا خبره کوم چې دا د الیکشن کمیشن کې د 53 کروڑ تاسو یې او چې څوک ناراني مخامخ دی راشي د هغه جواب به زه په څوک سپېړه نه ورکوم انشاءالله په عدالت ته به هغه جواب کو چې خدای چې زما سره ما د الیکشن کمیشن نه ښه راغستي ما ته پته وه چې دا کوېسچن به کېږي دا موجود دي که د الیکشن کمیشن 2018 کې د 53 کروڑ روپۍ هغه تاسو ټول لیدی شي او دا به تاسو ته پاتې کړم د دې جواب به بیا تاسو ورکوئ ځکه چې د مسلمان شان دا دی چې دی حق نه پټوي دی به رښتیا وایي دا به تاسو وایئ که ما دروغ ویلي په ما به نالتي که چا دروغ وایي په هغو به الله پاک نالتي او مخ خپله توروي بله منافقانو خبره ته کوم زه ورته یوازې منافق نه یم موږ مسلمانان یو زموږ ایمان دا دی موږ به حدیث ومنو قرآن ومنو کوم سړی چې په چا تهمت لګوي هغه به د جهنم کنده کې به خېټه علما کوي چې امنځي هغه به الله پاک هغې له پای کې سزا ورکوي چې به بل انسانیت باندې به مسلمان تهمت لګولی نو به الله پاک هغې ته ارتوي بل ځای کې حضرت علی رضوان قول دی وایي چې په یو انسان په مسلمان ته تهمت ولګوي دا د اسمان نه دروند دی دا د اسمان نه دروند دی علما دا دغه کوي دویم علما وایي چې کوم انسان په بل انسان تهمت لګوي الله پاک په د جهنم کې چې خلک سوځي دا و وینه دا و ګندګي به راغونډ کړي او دا انسان به په هغې کې سوځي لکه عام جهنمیان کې به نه سوځي په دغه ګند کې به سوځي یو خو د تهمت لګولو دا غټ ګناه دی دا تهمت په ما باندې په 2018 کې لګېدلی چا چې لګېدلی هغه الله پاک والا سزا ورکړې ده او زه به مسلمان ته سپک نه ګورم زه به انسانیت ته سپک نه ګورم او خدای پاک غفور رحیم دی ځکه چې الله دلته هم ذلیله کول کوي او آخرت کې هم ذلیله کول کوي او زه به ستا د صفایي په دې کوم چې د ټول نه غټ احتساب زما خپل ضمیر دی او زما د ټول نه غټ عدالت زما الله پاک عدالت دی چې په هغې کې به صرف یوازې زه ولاړ یم زما بچي به زما په کار نه راځي زما وروڼه به زما په کار نه راځي زما رشته دار به زما په کار نه راځي زما هېڅ به نه راځي زما عمل به راځي زه مسلمان یم ما ته تربیت داسې شوی زه د علماو سره ناست یم ما د علماو نه څه زده کړي چې ځکه چې هغه بدترین انسان دی چې دی د دنیا دپاره خپل آخرت تباه کړي نو زه د خپل دنیا دپاره د خپل وډې دپاره د عزت دپاره خپل آخرت نه تباه کوم چې زما 4 روپۍ په اساسو کې اضافه شوې دا د منافقینو شی دی دا وګورئ
دا د چا هغه منافقین چې کوم الله ورته وایي د الله رسول ورته وایي زه ورته نه یم چې دی په جهنم کې چې ځي دا 4 ارب په 5 سال کې دی لیکلی دي چې ما 4 روپۍ په 2018 کې ما جمع کړي. زه ورته دا خبره کوم چې دا د الیکشن کمیشن کې د پراته دي د 53 کروڑ تاسو یې ټیک شو. نو دا دروغ دي یا دا دروغ دي؟ که دا دروغ وو زه دوی ته یم که د وکیل پیسې سره نه زه به درکم. که فرض که د دیوال ناخوا چغې وباسې او وروڼې وباسې او په بړستنه کې ناستې په فیسبوک باندې شی ورکړې نو که ما وپېژنې نو زه به عدالت کې ماله جواب راکړې. په عدالت کې به دې ماله جواب راکړې. زه ورته نور صبر نه کوم. او څوک چې زه نه پېژنم د دیوال په شا باندې وایي دي وایي دي په پیغمبرانو پورې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دواړو جانو سردار دی. موږ د هغه له خپو خبرونه دا په بیبي باندې تهمت لګېدلی په پیغمبرانو تهمت لګېدلی په هغه څپونو کې زه تاسو ته سوال کوم چې داسې مه کوئ چې سړی چې سبا دغه کې سوځئ زه باندې بیا هم خفه کېږم ځکه چې تبلیغیان وایي که یو سړی غلطه خبره هم کوي تاسو سپکې سپورې وایي ته به صبر کوې ځکه چې دم انسان دی. نو زه ورته یم تاسو انسانان یې که نه پوهېږئ د علما سره کښېنئ ځکه چې تهمت لګول ډېر سخت ګناه دی. او تهمت سره چې څوک مرګتیا کوي ګوره هغه له هم الله سزا ورکوي. یوازې هغه له نه څوک چې ورسره کومک کوي هغه هم سزا ورکوي. د الله قانون دا زه نه یم علما وایي غټ غټ علما غټ غټ عالمان وایي. او تاسو زما دا خبرې چې اورئ تاسو بیا د علما سره کښېنئ ماته بیا راشئ کښېنئ ورسره. یو خو دا خبره ده. دویمه دا خبره په مراد پسې لګیا ده. ما خپل اساسو جواب ورکړو چې دا تاسو لاړ شئ عدالت شته انټي کرپشن شته نیب شته حکومت زمانه دی حکومت د دې امپورټډ خلکو دی را دي چې ما به راوغواړي ما له دې ثبوت راکړي دا خو د دوی دپاره ښه خبره ده چې زموږ نه دومره هېرېږي چې الیکشن بیا د وګټي. نو یو کس خو به دې ناهاله شي کېدای شي چې زه نااهله شم او ما ته دا ټول خلک لاړ شي او چې دا یو خبرې زه ستاسو مخکې دا واده کوم که دا یو خبرې رښتیا وخته که نه زه به له نن مې خبر ومنم نن مې به زه ومنم. که دا خبرې دروغ ووخته نو زه خپل عوامو ته خاص کر د سوات خلکو ته صافیانو ته سوال کوم منت کوم لاس ورته نشي چې 2 نمبر مرګتیا مه کوئ. د 2 نمبر سړي نه خلک ځان ساتي ځکه د منافق نه دغه نه خلک ځان ساتي که نه زه ستاسو نه کوېسچن کوم صافیانو نه کوم ځان دې ساتي که نه. نو زه تاسو ته یم که زما وخته نو زه درته وایم چې زه به مخ رانه تور کوئ په خر مې سور کوئ. او که د خدای دپاره دا خلک دروغ وایي بلیمونه لګوئ د بل د بېعزتۍ دپاره خپل عزت سیوه کوي نو زه تاسو ته سنسیر خلکو ته یم ایماندارو خلکو ته یم په دې ملک مین خلکو ته یم چې د دې خلکو نه خلار شي دا په خر سور کوي مخ ورته تور کوي. دغه زما د دې سوال دی. زه به انشاءالله تعالی مسلمان یم. زه ډوډۍ خورم زه ستره نه خورم زه زمرود نه خورم زه دغه ډوډۍ خورم چې کوم چې په نصیب کي په دغه کټ کې مې استعمالم چې په کوم کې راځم او دغه شپږ فوټه د قبر له به ځم او الحمدلله دوی وایي نه سل پاپړ نه یې ولاړ د دوی دپاره انشاءالله زمونږ مراد سعید زموږ چیف منسټر صاحب انشاءالله اتفاق په ورځ راځي نورې خبرې به ورته په نصیحت چوکې بیا